د رمضان المبارک اخري عشره شروع ده او په دې عشره کې د رب العالمین عبادت کول د ډیر زیات افضل دي دغه رنګ د انسان د بهانې ذریعہ ګرځي نو په دې مبارک ورځ شپو کې د الله پاک د درې نمونه د تاسو والی به تاسو د برکات او د کرشمات چې کوم دي په خپل سترګو باندې تاسو دا وینئ بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته د رمضان المبارک اخري عشره دا شروع ده او د رمضان المبارک د اخري عشره ډیر زیات بهترین او ډیر زیات اعلی وظیفه ده فرمایي چې د رمضان المبارک ډیر زیاتې بهترین ورځې را تیریږي نو په دې ورځو کې د الله پاک بندگی کول په دې ورځو کې الله پاک یادول دا محترمو د فائدې نه خالی نه دي بیا محترمو کې یو سړی داسې وي چې د هغوی د کاروبار څه مسله وي او دوی دا وایي چې زموږ د کاروبار دی اعلی درجې ته ورسیږي د کاروبار لپاره محترم بالکل د زیرو نه کو تاسو شروع کوئ او ایر پتی لک پتی دغه تاسو ځان رسول غواړئ نو بالکل ان شاء الله العزیز دومره پاورفل او ډیره زیاته بهترینه وظیفه ده ځکه چې میاشت محترم او داسې بهترینه میاشت او دغه رنګ داسې بهترینه ورځ شپې دي او دغه رنګ لیلۃ القدر پکې محترم او دا راځي په دې مبارک ورځو کې دا مبارک وظیفه وکړئ شي دا به ډیره زیاته محترم او اثر کوي یاد ساتئ چې د رمضان المبارک نه علاوه هم د وظیفه کول شي ولیکن رمضان کې د دې وظیفې ډیر زیات خاص اثر دی فرمایي چې دا میاشه په دې کې مسلمانانو بهانه کیږي روزدار د خلینو چې محترم کومه دعا روزي دا محترم الله پاک دا قبلې دومره بهترین میاشته دغه رنګ یو سړی باندې په کروڑونو پیسو باندې محترم دا قرض وي د دنیا قرض پیو دا قرض محترم دا ادا کیږي نه او دا وجه زما دا قرض غیبی امداد وشي او دا قرض دا ادا شي نو بالکل رمضان المبارک کې دا وظیفه تاسو کوئ ان شاء الله العزیز ان شاء الله الله پاک واستاسو ټول قرضې دا محترم د غیب نه پوره کی دا غرنګ داسې وظیفه را چې محترم د فائدې نه خالی نه ده ډیر زیات فائدې دي ډیر زیات فواید محترم د دې وظیفې دي فرمایي چې کله یو سړی داسې وي چې دا ډیر زیات غریب وي ډیر زیات تنگ دست وي او دغه رنګ د هر طرف نه مایوسه شوی وي او دغه رنګ د مال او دولت کمې محترم ورته وي دغه رنګ د نوکرۍ مسله ورته وي د رشتې مسله ورته وي چې څومره مسلې مسایل وي تاسو په رمضان کې صرف 3 ورځې دا وظیفه وکئ ان شاء الله به تاسو تماشا کوئ چې الله پاک څنګه تاسو حالات بدلی څومره حل کوي او دا وظیفه کړې ده بالکل هغه مونږ ته فیډبیک راکړي چې دا وظیفه مونږ کړې زموږ حالات د الله پاک درست کړل نو ما یو ولې چې دا وظیفه زما کې مرګرو سره شیر کوم چې دا هغه حالات دام برابر شي نو راځي چې وظیفه طرف ته زمونږ وظیفه دا سره چې دا عمل دی دا 3 ورځې عمل له محترمو 3 ورځې د الله پاک 3 نمونه دي دا یادول دي چې نن موږ دا وظیفه وکړه نو په سبا سار چې کله موږ را باسو نو بیا مرغو ته به خامخا یا روټۍ اچو یا به ته محترمو دانې باندې خامخا ورچو او دا دانې اچول دا روټۍ اچول مرغو ته دا د دې وظیفې حصه محترمو وظیفه دا سره چې موږ به چارندام وکړو او ښه په قلار باندې به 2 رکعاته صلات الحاجت مونځ وکړو چې کله موږ 2 رکعاته صلات الحاجت مونځ په اطمینان او په سکون باندې ادا کو بیا وداغه نه بعد 3 پیری درود ابراهیمی وایو اللهم صل علی محمد درود ابراهیمی موږ 3 پیری ویلی بیا وداغه نه بعد یا الله یا ولی یا والی یا الله یا ولی یا والی دا کلمات من پورا 15 منټه ویلې د دې صحت نشته 15 منټه موږ دا ویلې او بیا د هغې نه بعد موږ 3 پیری درود شریف دا ویلې او د هغې نه بعد موږ دعا وکړه د خپل کاروبار لپاره دغه رنګ د نوکرۍ لپاره دغه رنګ د رشتې لپاره
او دغه رنګ الله پاک د محترمو دا په جړاو شو خپل څومره تنګ دستی ده څومره د رزق کمی دی دا ټول مسایل نو الله پاک ته ویلي او دغه رنګ محترمو بچا کو قرض وي درې ټول مسایلو لپاره الله پاک ته وجاړي الله پاک نه اوغاړي یو ورځ دا وظیفه تاسو کړله کله به سبا سار را پاسئ نو مرغور به تاسو دانې واچوئ یاد ساتئ چې په سار وختي کې د مرغۍ د الله پاک تسبیح وي او په دغه ټایم کې د الله پاک مخلوقات ته رحم وکړي نو ان شاء الله چې سار کېږي الله پاک به ټول مرادونه دا پوره کړي وي او دغه رنګ د مرغو دعا د لازمن محترمون د قبليږي او دا خو د یوې ورځ عمل شو دغه شان عمل به په دویم ورځ مو کې دغه شان عمل په دریم ورځ باندې وکي او ان شاء الله د الله پاک په خزانه باندې یقین ساتو الله پاک به زمونږ او تاسو ټول کارونه د غیب او د خزانه محترم وکي ارسه محترمو الله پاک کول شي مخلوق یې سم نشي کولای مخلوق د الله پاک د اراده نه محترم او غیر یې سم نشي کولای نو کوشش وکړو چې دا وظیفه را سره وکړو او دغه رنګ د وظیفه مخکې شیر کو چې زموږ نور خويند ورونو ته محترم دا فائدہ وشي او چینل سره لایک او سبسکرایب کو الله پاک مو خوشاله ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته